نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. سورة الأعراف پارا نمبر 9 رکو نمبر 13 آیت نمبر 100 خلاصه د رکو پس داغین لفظی ترجمه. پدې کې شپږم واقعه بیانېږي د حضرت موسی علیه السلام فرعون ته دعوت تخویف د پاره د منکرینو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته ندی معلوم، تاسو ته دا خبر ندی را رسیدلی چې کوم منکرینو هغه الله تبا کړی دی او په هغه ځایونو کې تاسو پاتې کېږئ. هغوی ته پیغمبران راغلیو، دعوت یې ورک، هغوی ونه مناله، رب العالمین د طرف نه په هغوی باندې عذابونه راغلي. اولم یهد للذین آیا نه د ښکاره شوي د پاره د هغه کسانو یرثون الارض چې مالکان شوي دي د ځمکې من بعد اهلها پس دا هلاکت دا وسیدونکو دا هغینا. دا خبره اللو نشاء کچری اغواړو من اصبناهم نو ابارسو من دویتا عذاب لرا بذنوبهم په وجو په سبب د گناهونو د دوی. ونطبع او مهر لګو من على قلوبهم پزړونو د دوی باندې فهم لا يسمعون پس نه اورید دوی حق لرا. د مهر د پر سبب اغا د دوی زید او عناد وګرځي. تلک القرى دغ کلی نقص علیک بیانو من پتا باندې من انبائها د بعضی خبرونو واقعاتو د هغینا. ولقد او یقینا جاءتهم راوڑیو دویتا رسولهم پیغمبرانو د دوی بالبینات اخکارا دلائل معجزی و اغوی ایمان را نوڑو. فما کانو پس نو دوی لیؤمنو چی ایمان راوڑی وی دوی بما کذبو من قبل فسبب او وجہ د دوی چی دی دروغ گنلیو مخی د دینا. دغه معجزاتو تبعی دروغ ویل، پیغمبرانو تبعی د دروغو نسبت کاو. کذالک هم دغشانی یطبع الله مهر وهی الله علی قلوب الكافرین پزړونو د کافرانو باندې. وما وجدنا او ندی مندلی من لأکثرهم ډیرو خلقو د دوی لرا من عهدین ورکون کی لوزنو لرا. وَإِن وَجَدْنَا او بشکا مندلدی من اکثرهم زیاد دوینا لفاسقین خامخا فاسقان نافرمانا لوزنو ما تولو والا. ثم بیا بعثنا اولی گلو من بعدهم رستو ددوینا موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام لرا پیغمبر بی آیاتنا پنخو آیاتنو زمن سرا الى فرعون تا چه بادشاہ د مصرو وملئه او سردارانو د حغتا فظلمو بها بس بی انصافی وکڑا دوی د حغ نخو سرا انکاری وک. فانظرن اگورا کیف کان عاقبت المفسدین وسنگ شو انجام دورانی کونکو. وقال اویل موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام یا فرعون اے فرعون انی یقینا بے شک رسول پیغمبریم پیغام می روڑے دیتا ستا من رب العالمین دا طرف دا رب دا مخلوقاتنا. ما بنی ایمان راوڑا توحید امنا حقیق کلک یمزا علا اللہ اقولا فدی خبرات ابا نوائمزا علا اللہ پا اللہ باندی الا الحق مگر حق خبرا زچکم دعوت نبوت او رسالتکم دا رشتنی دعوت پدی کز دروغ نوائم. قد جئتکم یقینا راوڑے دے ما تاسو تا ببینت خکارن خامر ربکم دا طرفا دا رب ستاسونا. فارسل پس اولیگا آزادی ورکڑا بنی اسرائیل تا. دا پا زمانہ دا حضرت یوسف علیہ السلام کی مصر تراغلیو
او د دوی خپل علاقه هغه شامو. او مفسرین لیکي چې یوسف علیه السلام نه 400 کاله وروسته موسی علیه السلام راغی. معیا زما سره بنی اسرائیل اولاد د یعقوب علیه السلام ته ځکه دغې د هغوی نه غلامان نوکران جوړ کړیو. قال اویل هغه ان كنت جئت کچری ته راوړې وی ته بآیت سنخا یعنی مطالبه د معجزات وکړه. فأتنو پیش کا راوړه بها هغه ان كنت من الصادقین کچری ته درستنونا چې ته د الله پیغمبر او نبی. 2 قسمه معجزات ورته وښودله. یو په صورت د اجدها کې چې هغې کې تخویف دی یره ده، او دویم په صورت د لاس پړقېدونکي کې چې هغې کې د هغه دپاره امید دی، بشارت او زیری. فالقا پس اغرزوله هغه عصاه همسا خپله. فاذا هي نو ناڅاپه فورا هغه همسا ثعبان مبین شوا اجدها خکارا. جادو نظربندی نه، الله حقیقت بدل. دغه همسم د الله حکم ته محتاج ده. ونزع او راویستلو موسی علیه السلام یده لاس خپل د ترخ خپلنا. فاذا ناڅاپه فورا هي هغه بیضاء خکارا شو سپین بغیر کوم د مرض او بیمارینا پړقیدون کې للناظرین د پارا د کتونکو.